صاحب ٹھیک ہے بچے نام خوشحال کم دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 33 حل ینظرون انتظار کیدئی الا مگر ان تاتیهم الملائکتو دا چراشی دی سخ فرشتی دا پار دا قبض کول دا روحونو دی او یاتی امر ربک آیا چراشی دی سخ حکم در افستاب کذالکم دخ کرنگی فعل الذین آکار کڑوائے خلق من قبلم چمخ کر دینو نفلم ینفعهم دغی انتظار دیتا سفائدہ ورنکڑا خواب وما ظلمهم اللہ ظلم نوکڑے اللہ تعالیٰ پدی باندے بحلاکہم اللہ تعالیٰ دی سر سزیاتے نوکڑے خوچ کلت دی اگا کفر و شرک و پدی بدعملو کی دا حد نتیر وطل کنا نبی اللہ تباکل ولیکن کانو لیکنو دی انفسهم پخبرو دانو باندی یظلمون ظلم کون کی بی اختیارهم الشرکا فاصابهم پس سزاور کردیتاب سیئاتو دا بدو ما دا آسو عملو چی عملون کون کیو دیو دا شرک و دا ظلمنا وحاق بهم نازل شپدی باندی ما آذاب کانو چیو دی بی پدق کی عذاب پوری استادی ان چٹو کی بے کولی وقال الذین ویا خلق اشرکو چی مشرکان دی لو شاء اللہ کچرتا اختل اللہ تعالی ایمان ناول زمونگا نو لحصل ایمانونا منتب ایمان حاصل شبو نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادی چی پا مخ کی رکو کی بیان دا الضالین اوشو او دا اغی دا حلاکت او دا مومنانو دا پلاح او دا کامیابی تذکر اوشوا نو پدی رکو کی بیان دا وبال دا مشرکینو او بیان دا وبال دا کفارو ذکر کی گی خواہ وقال الذین ویا خلق اشرکو چی مشرکان دی لو شاء اللہ کچرتا اختل اللہ تعالی ما عبدنا نمونگ ببندگی نوکڑی من دونی ما سوا دا اللہ تعالی نا من شیئن دا سسیز نحن منگا ولا آباؤنا نپلارانو زمونگا ولا حرمنانو حرام بنو گرد منگا من دونی ما سوا دا ارادی دا اللہ تعالی نے یوسید لراب من شیئن یوسید لرا چکم شیء اللہ حلال کرو کذالکم دک کرنگی فعل الذین کار کروائے خلق من قبلم چمک کردینو چسو بهذه الشبہتی چی دک شبہی بے پیدا کو لکھا فحل علی الرسول پس نشتر پدمہ دا پیغمبر دا منگاب الا البلاغ المبین مگر سوال دا احکامات اخکارو دی وَلَقَدْ پتاکیک سرا باثنا را لے گل منگاب فی کل امت پہر یو قوم کے رسولا یو پیغمبر ان اعبد اللہ دا چی بندگیو کی دا دی اللہ تعالی وجتنب الطاغوت آزانو ساتی تاثر چانا دا شیطان دا خبرنا دا شیطان دا اطاعتنا فمنهم پس بازر دینا مناسوکتی حد اللہ چی دایت کردتا اللہ تعالی ومنهم بازر دینا حقات ثابت شویدہ علیہ الضلالتو پد بندی گمراہی پا پیسلی دا اللہ تعالی دا اللہ پیسلی دا متعلق دا وقا پسیرو پسو گردی تاسو فی الارض پزمکا کی فانظرو گوری تاسو کیف کانا چی سننگی عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کو ان کو ان تحرض علی ہداہم کچرت تتمساتی دی دا ہدایت نو فإن اللہ پس بے شکد اللہ تعالی چرے لا یهدی ہدایت نکی منا چاہتا یضلو چی گمرائی کی وما لهم نبوی دی دا پارا من ناسین سوک معاون و مددگار اللہ پیغمبر علیہ السلام توی چی اید اللہ حبیبہ اے دا اللہ حبیبہ تا دا دی خپل قوم دا دی پا دی مخالفت پاندے دیر خفائی او استاد داوی چې زما دا قوم د ټول په هدایت باندې راشي نو چې د کم انسان په مقدر کې الله هدایت نه دی لیکلی نو ته راه راست طرف ته نشي راوستی او چې د کم انسان په مقدر کې الله هدایت لیکلی کنه نو هغه څوک بېلارې کولی نشي واقسموا قسمنا خلدی بالله پا اللہ تعالی باندی جہد ایمانهم سخ قسمنا لا عباث اللہ چی دوبارہ بجبندین کی اللہ تعالی منا چال ریموتو چی سوی
چې مرشي دی بلا ولنا حق خبر دا سبي يبعثون الله به دوباره راځوندې کوي وعدن علیه وعدن وعد دا علیه پدی الله تعالی باندې پورا کول د حقا لازم دی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپویږي پدی خبره باندې چې الله به د مخلوقات دوباره د جزا او د سزا د پاره برا پیدا کوي ليبين لهم الذي ليبين هذا چې بظاهر شي لهم دیتا الذي اغا يختلفون فيه چې اختلاف کون کی پدې کې ولا يعلم الذين دا چې ظاهر شي خلقو تا کفروا چې کافران شوی دي انهم چې بشکا كانوا دي كاذبين دروغ ويون کې بنفي البعث چې سده چې دی بد بعث بعد الموت به انکار کو انما بشک خبر دا قولنا خبر د مونږه بنا د مونږه لشین دیو سیز دا پارا اذا عرضنا ورکل چه ارادو کمونگ دا وجود دا اغی ان نقولا دا چه اوای منگا لہو دیشستا کن موجود شنو فیکون پس وجود تبراشی من غیر ذم کلمت اخرى دبل کلمی دا وینا ضرورت پا نرازی صرف کلمه دا کن دیو سیز دا وجود دا پارا کافی رکھا احمدین طالب وی کنا وی تچه وای ورطا کن فیکون شی احمدین طالب خوند نابینا دا الله کلمه د کن د یو سیز د موجودګۍ د پاره کافی ده والذین خلق هاجروا چې هجرت کوونکي دي فی الله په لاره د الله تعالی کې من بعد ما ظلموا رستر دینه چې ظلم وکړی شه په دې باندې بالاخراج عن اماکنهم چې د خپل وطنونو د خپل کورونو نه راویستل نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې د منکرینو د هلاکت تذکره وشوه نو په دې رکوع کې د مؤمنانو د فلاح او د کامیابی تذکره کیږي چې دا مؤمنان په دنیا او په آخرت کې کامیاب دي خجی من بعد ما ظلموا رسل دینا چه ظلم اکڑیش پا دی باندے لنبوی انہم خام خاٹکانا بورکم دیتا پی الدنیا پا دنیا کی حسنتا غرٹکانا چه سدے مدینہ منورہ دا والعجر الاخرت خام خاجر دا آخرت چرے دا اکبرو دا خوڑیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش کچر تدی پوئی دے نسچل بے کرو لیسبرو بتکلیف اللہ دا اللہ پا پیسالہ باندے دی صبرو کی الذین خلق صبرو چی صبر کون کی دی وعلا ربهم پخپل رب باندی یتوکلون بروسہ کئی وما ارسلنا منگر دلالی گرے من قبل کا مخکسانا الا رجالا مگر انسانان نوحی الیہم وحی کڑی و منگ دیتا فاسألو تپوسو کئی تاسو اہل الذکری دا علماؤنا ان کنتم کچرتی تاسو لا تعلمون نپوئی گئی بالبینات رالی گلو منگ دا پیغمبران پخکار دلائل سارا والذبوری پا کتابون سارا وانزلنا نازل کرد منگا الیک الذکراتا تنسیت قرآن مجید لتبین للناس دا چی بیان کی تخلقتا پا قرآن مجید کی اگر نسخ دا صحائف و نسخ دا کتب سابقو کا ما آسنو دل الیہم چنازل کرشوی دیتا پا قرآن مجید کی ولعلہم یتفکرون او دید پارچی دی غور و فکرو کی پدی کی افا امن الذین پامن دیا خلق مکر سیئاتی چی تدبیرون کید بدو ان یخصف اللہ دا چی غر کی دی لرا ان یخصف اللہ دا چی غر کی اللہ تعالی دی لرا بہم پدی سر اللہ دا پزمکا کی لکا چی سنگ کڑو لکا چی سنگ اللہ قارون غرق کڑو چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خلافی سازش جوڑ کو نو اللہ پزمکہ کی غرق کو او یاتیہم العذاب و یا چراتلو کی دیت عذاب من حیث لا یشعرون دا سے سمت نچی دیت با پتنی او یا خودہم یا چی انی سی دی لراب پی تقلبہم پاوڑی دو راوڑی دو دا دی کی پما ہم پس نبوی دی بمعجدین خلاصی دون کی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا پس سرا بنقص الاموال والدینتی چی اللہ تینا مالون واقلی اللہ تعالیٰ تینا طاقتون واقلی اللہ تینا دا شان و شوکت واقلی خواب او یاخذهم یاچونی سدی لراب علا تخوف سر دیرنا فإن ربکم پس بیشک رب ساسو لرؤوف محربان رحیم رحم کون کے ذات بتاخیر العذاب علیہم چی دی دمرنا فرمانون پس مرتسن بیخا اولم یروا نگوری دی الاما ستخلق اللہ چی پیدا کری دی اللہ تعالی من شین دیو سیدنا یتفیعو چی مائلکی ظلالو سوری دی عن الیمینی سم طرف تا پا وقت دو سبا کی والشمائلی گس طرف تا پا وقت بیگا کی سجدن للہ سجدہ کون کی عاجزی کون کی دا پارا دا اللہ تعالی وهم داخرین ویدی سو
مایل کیدونکي حکم منونکي د الله تعالی ښه. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وایي سحر کې چې انور راوخیږي کنه نو د یو عمودي جسم دا سوری چې کم دی کنه دا مغرب طرف ته اوږد وي، نو چې څومره بیا انور راوچتیږي نو په دې سوري کې کمی راځي، حتی چې تر دې پورې چې د دې عمودي جسم دا سوری چې کم نه هغه بالکل ختم شي ښه. نو علما ذکر کوي یو عمودي جسم چې نو ودرو کنه او دا انور کله د بالکل په دې تندي باندې شي او نو بیا په دغه ټیم کې د دې عمودي جسم چې کم سوری دی کنه نو دغه بسې دې ته فیء الزوال ویل کیږي ښه، دې ته فیء الزوال ویل کیږي. اوس د دغه فیء الزوال نه چې کم دی کنه نو بیا به څه کیږي، بیا به د سوري هغه حساب به کیږي. نو د ماسپښین چې کم ټیم دی کنه نو څه دی د ماسپښین دا ټیم تر دې پورې وي تر کومې پورې چې د دې عمودي جسم د دې په دوه مثله نشي ښه. زمونږ د احنافو د مسلک مطابق چې کم دی کنه چې د دغه عمودي جسم چې څومره هایټ دی چې د دې دا سوری د دې په دوګنا نشي کنه نو تر هغې پورې به د ماسپښین مونځ کیږي، خو چې کله دا سوری دو ګنا شي نو بیا د ماسپښین د مونځ ټیم ختم چې د مازدیګر د مونځ ټیم داخل شي. ٹھیک شو جی. دا خو چې کمنر حقرتا هغه چې څنګه د شریعت د قواعدو مطابق څنګه د ماسپښین او د مازدیګر ټیم د هغې پہچان کیږي هغه درته ښیم ګورې. باقي نور نن سبا خو چونکې ډیجیټل دور دی، ګړۍ دي، نقشې دي، په هغې باندې چې کمنر هغه مونږ تاسو ټیمونه معلومو، خو دا په هغه ټیم کې چې کوم ځای کې تا ته نقشه نشته ګړۍ نشته نو ته به پہچان څنګه کې، نو دقسې به پہچان کیږي. تا پوهېږئ تاسو وللہ رپار دا اللہ تعالی جو سجدہ کئی تابیداری کئی ما ټول مخلوقات پی السماوات چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض و چی پزمکا کی دی من دابتن دیو زند سرناب والملائکت فرشتی وهم لا یستکبرون او دی تکبرون کئی پی عبادت اللہ تعالی کی یخافون ربهم یرید اقبل ربناب من فوقهم دا قهر او دا غسی دا پورتر دینا ویفعلونا کون کی دی معاسی امرونا چی حکم کول شدیتاب وقال اللہ فرمائلی دی اللہ تعالی لا تتخذوا من سیتاسو الہین اسنین دو معبودان انما بے شک خبر دادا هو الہ واحد دغ معبود کیو دے فیایا پسقا زاداب دا اللہ تعالی نفرحبون زانو ساتی تاسو. نو علماء کرام ذکر کی وی دل تکی یو قومو کنا چی پا اغیبا جے کمنر حق معبودان بیزان ندوہ گنل یو تب خالق دا شر وی او یو تب خالق دا خیر وی قام. ٹھیک شوا. نو خالق د خیر چې کمو کنا نو هغه تبه اهرمن وی او خالق د شر چې کمو کنا نو هغه تبه یزدان وی. نو علما ذکر کوي کنا الله دلته کې رد کو په دغه خلق باندې چې ګوره تاسو دا چې کم د معبودان جوړ کړی دي د دې ځان له اختیار نشته، خالق حقیقی یو ذات تباری تعالی دی. یا بعضی مفسرین ذکر کوي وای دی کې اشاره د هغه عقل مقدار د جمع ته، وای عقل مقدار د جمع چې کم دی کنا دا وی دو دی په دو سیدونو باندې وی د جمع اطلاق کیږي ښا. نو وی ځکه سره لا د هغه اقل مقدار د جمع هم منسي ځکه الله تعالی یک کیو دی ښا. وله د دی الله تعالی د پاره ما ټول مخلوقات په سماوات چې په اسمانونو کې دي ولار دی او پزمکه کې دي وله الدین واسب د دی الله تعالی د پاره تابعداري دا هغه محکمه اف غیر الله غیر د الله تعالی نه تتقون تاسو کوئی یری گئی. وما بکم من نعمت وما بکم او آچی دی پتا سبند من نعمت دیو نعمتنا فمن اللہ پس دا جانب دا اللہ تعالی ندی ثم بیا اذا مسکم الضر ورکل چور ستاسو تکلیفونا نو فإلیہی پس دقی اللہ تعالی طرف تجعرون فریاد کون کی تاسو چکل در تکلیف ارزی گنا نو بیا مدابوتان ایرنو ثم بیا اذا کشف الضر ورکل چلد کدا تکلیف عنکم نتاسونا اذا فریقنا گہانے وڈل منکم نتاسونا برب بهم د خپل رب سره یشرکون شریکان جوړي چې څه کوي دی به ارتفاع الضر من بوجه شریک چې بیا نسبت تکلیف د لري کولو غیر تکیخه لکه اکثر خلق وایي کنه و یره دی پلان کی ډاکټر لتلم وی دی پلان کی ډاکټر سره خشم پلان کی ډاکټر سره خشم د پلان کی په وجه باندې ټیک شم د پلان کی په وجه زما دا کارو شو حالانکه کار کون کې اللہ شفا ورکون کے اللہ. نو علماء کرام ذکر کئی کنا ویدل تک اللہ تعالی زمانگا استاسو دا عقائد و اغا بنیادی چی کم غلطی دا اغی اصلاح کئی خواہ
لیکفرو دا چه کفرو کی دی، لیکفرو دا چه ناشکریو کی دی، بما پاغ نعمتون سراب آتیناهم چه ورکڑی دی منگ دیتا، فتمتعو پایدا سلکی تاسو پدک نعمتون سراب، پسو فتعلمونا پس درد چه تاس تب پتو لگی چه ماذا یفعلو بکم چه اللہ تاس سر سکی، ویجعلونا گردی دی لما دا پارد آس لا یعلمونا، لا یعلمونا چه دی تپتنشت دسو دا الوحیت دی، نصیبا حسام ما دا سنرزقناهم چه رزق ورکڑ منگ دیتا، تاللہ قسم پا اللہ تعالی لتسألنا خامقا تپوس پکول شرطا سنا عما پباردا سکی کنتم چوئی تاسو تفترون دروغ تنون کی پزاد اللہ تعالی باندی ویجعلونا گردی دی للہ دا پار دا اللہ تعالی البناتی لناب سبحانہو پاکت دا اللہ تعالی دا ولدو دا شریکناب ولہم دا دی دا پارا ما اغسر یشتہون چکم دی فخی دا زان دا پارا دا زان دا پارا بے ناری نقو قول او دا اللہ تعالیٰ دا پارے نسبت تبناتو اکو خواہ اللہ تعالیٰ وی عجیب انصاف تے خواہ عبدالرحمن بابا وی کنا وی کچاتل دا انصاف پلاس کی دا رکڑا نو خپل خر دبل ٹٹو برابر کی خواہ ٹھیک نو مطلب عجیب انصاف تے کہ کم شے دا خپل زان دا پارا ندے خواہ دا اگی نسبت اللہ تا کئی خواہ لکه علماء ذکر کوي کنه وای دیت چې به یو کس ته پته ولګی دا چې سده چې د لور پیدا شو کنه نو بیا به د خلقو نه پټېدو د خلقو نه به پټېدو او د خزان به ورته بد ښکاري د پدې باندې چې ګینې سده خلق پر لزیر را کوي چې حالانکه یاد ساتي دا لور چې کم دی کنه دا د الله د طرف نه یو نعمت ته ګورې یو عظیم نعمت تے روایاتو کے راضی کنا وی دا چے دا کم حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وی کم انسان چے دا دو لونو پرورش اکو تردی پوری چے دا اغی نکای اکو حضور فرمائی چے دک کے انسان دا پارا جنت واجب دے دا زامنو دا لسو کتا سوکلل دا دی پا بارک دا خبر نشتا گوارے خواہ کم مقام دا دلونو پا حق کے دے گورے دا لونا گورے دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا یولوی دولت تے چالا اللہ ورکڑی خجی کم دے جی وَإِذَا بُشِّرَ کَلَ چُ خوشخبری ورکڑیشی احدهم یوتردینا بالانسا پدنان سراب ضل وجهونو گردی مخدد مصودن تکتور دغمنا وهو قضیم ویدے دیر دیات غمجن یتوارا پٹیگی من القوم دا خلقنا من سوء دا حیاد وجنا ما بشر بھی چو خوشخبری ورنکڑیشی دتا پدخ کی پیدائش دی لور سرا ایم سکوہو یا کوئی ساری دی لرا علاہون سرد خوارینا ام یدسو یا دفن کی دی لرا فی التراب پخورو کی علا خبردار ساڑیر بد ما یحکمونا چی پیسلک ان کی دی للذین دا پاردا خلق لا یمینونا چی مان نراڑی دی بالآخرت پورد آخرت پندی مثل السوء بد مثالون دی وللہ دا پارد اللہ تعالی المثل الاعلا اغا مثال اعلا دی چی سبکی الوحیت بلا ولد و بلا شریکن وهو العزیز الحکیم دا اللہ تعالی غالب و حکمت والدے ولو یؤاخذ اللہ الناس کچرتنی سلے اللہ تعالی خلق لرا پوری طور سر بظلم پگنا بظلمهم پسبب دو گناہ دئی ما ترک علیہانو نبے پری خود پدیروی زمین باندی من دابتن او زند سر نربت رکو دا مخ رکو سر دادے چی پا مخ رکو کی بیان دا ظلم خاصو شو چی اگا دفن دخپل لونو چی دا جوندی لون بے دفن کولی نو پدی رکو کی بیان دا ظلم عام کی او بیان دا انجام دا ظلم چی دا ظلم انجام بسی ولو یؤاخذ اللہ الناس کچرتنی سلے اللہ تعالی خلق لرا بظلمهم پسبب دا ظلم دا دی سراب نو ظلم عام دے نو علماء کرام ذکر کئی ہر گناہ چی کمنر پا اغیبان دے اطلاق دا ظلم کی دے شیخا ما ترکانو نبے پری خود علیہ پدیرو زمین باندے من دابتن یو زند سر ولیکن یؤخرهم لیکن مولت ورکی دیتا الى عجل مسمن تریو نیٹی مقرر پوری فیدا جا پسر کل چراشی عجلهم نیٹ دی لا یستاخرون ساعتن نبش رستو کی دیو ساعت ولا یستقدمون نب مکی کی دیشی ویجعلونا گردی دی للہ دا پارا دا اللہ تعالی ما آس یکرہونا چی بدی گنی دا خپلزان دا پارا وتصفو بیانی السنتهم جبد دی الکذبا دروغ ان لهم الحسنہ دا چی دی دا پارا جنت تے لا جرم شکنشتر ان لهم چی بے شکر دی دا پارا النار ورد دو دختے وانهم بے شک دی مفرطون دا حد تجاوز کون کریا دا غرضول شون بی پا ارد دو دخ کی تاللہ قسم پا اللہ تعالی لقد پتاکیک سر ارسلنا را لے گل منگا پیغمبران
الى امم داسې اقوامو ته من قبلکا چې مخکستانو فزینا پس ښایسته کړو لهم دیتا شیطان اعمالهم عملونه د دی المقربه الى النار داسې عملونه چې دی دوزخ اور ته نږدې کوي فهو وليهم فهو پسوی دا شیطان وليهم دوست دی اليوم نن ردی ولهم دی دا پار عذاب علیم عذاب درناک تنو پا دنیا کی سکی پا دنیا کی چی دا شیطان لاست دوستی قبول کرده دا اغا خبر منی نو پا آخرت کی با هم اللہ تعالی وی چی دا جہنم دا دی شیطان چی کم مقام دے پا جہنم کی دی بم پا جہنم کی نو وما انزلنا نزل علی گل منگا ٹھیک جی وما انزلنا نازل کړیا مونږ علیک الکتاب پتا باندې کتاب الا مگر لتبینا دا چې بیان کله هم دیتا الذي اختلافو پی چې اختلاف کوونکی پدې کې چې سره هغه عقیده د بحث بعد الموت تا وهدن هدایت و رحمتنا و رحمت لقوم نفار دا قوم یؤمنون چې سوي یقین کوونکی په وحدانیت الله تعالی یا ایمان لري په بحث بعد الموت باندې والله الله تعالی انزل نازل من السماء د جانب اسمان نمان باران فاحیا به الارض پس ژوندۍ کی بدی سره وچزمکا بعد موتها رست د وچوالی د دینا د مړوالی د دینا ځکه د زمکه حیات دا په باران سره دیخه ان فی ذلک بشک پریرا ورل دی باران کی لآیت نشانی د قدرت اللہ تعالی دی لقوم د پاردا قوم یسمعون چی تدبر کی پا دلائل د توحید د باری تعالی کی وَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَ اسْتَاسُ دا پارا فِي الْأَنْعَامِ پدی چار پایانو کی لَعِبْرَةً نَصِیحت تے نُسْقِیکُم نُسْقَو مُنگ پتاسو باندی مما بعدی دا اغنا فی بطونی چی پگیڑو دا دی کی دی من بین فرسن پما بین دا غشایو کی ودمنو پما بین دوینی کی لبنن خالصا خالص پئی سایغن چی خوان ورکون کرے للشاربین سکن کتاب نو ربط رکو دا مخی رکو سرا خکار دے پا مخی رکو کی بیان دا دلائلو دا توحید نو پدی رکو کی هم بیان دو دلائل د توحید خوا نو خلاصه د رکوع دا چې ازاله الشبهات بان الكلام الهی کیف یظهر بلسان الانسان چې دا الله تعالی کلام د انسان په دې جبه باندې څنګه ظاهر شو الله تعالی وتوي چې څنګه الله د دې پيو د دې بلتون راولي نو سره د غشایو خوندوي او نه پکې د ویني رنگ وي ښا نو دک سے اللہ تعالی پدے انسانانو کی چه کم انسانان اللہ دا نبوت تپارا منتخب کری دی کنا نو دک کہ انسانانو پا جب باندے اللہ خپل کلام دا سی جاری کی چه اغی سر دا کلام نفسانی سے تعلق نیقا ہوئی گئی تاسو سایعان چه خوان ورکون کرے لشاربین کن کتاب چه دا سیو غذا دا کنا چه اغا دا ارچا دا پارا نپا بخشتقا نو په دنیا کې انسان چې هر قسم له خوراک وکي کنه نو د دې نه پس شریعت مونږه تاسو ته وایي که هر قسم خوراک وکي نو دعا غوښتل پکار دي چې اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه الله تعالی زما د پاره پکې برکت واچو او سوکا د دین خ نعمت را باندې اوخروقه که هر څو اخري خو چې کله پي اوس کې کنه نو د دې پي په باره کې مونږ ته شریعت یو دعا کولې ده هغه دعا صدا اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه الله زما د پاره په دې نعمت کې برکت واچو او دغه نعمت را لسکا در نورم زیات کا ځکه د پيونه اعلی نعمت کورې بل نشته خو چې خالص پي ګورې خالص پئی ځکه زموږ هر دکاندار جو کمدن حق دلته کی بورډ لګولی چې یہاں خالص دودھ دستیاب ہے ٹھیک شوا او بیا هغه بازی ورسره لیکلی بالکل خالص دودھ دستیاب ہے نو زما په خیال که دریم سره د قسم اجازت وی کنه نو د به سره قسم لګولی چې قسم دی چې خالص دودھ دستیاب ہے ٹھیک شوا وګوره خالص چې کم دی کنه خالص چې کم دی دای څخه د دای په سوچ کې خالص نشتا بس هغه صحیح بس ایله چې کمدن هغه لسی ته تیار کړي بس صرف مالګه وتا چول غواړي مالګه وتا چول غواړي نور چې کمدن پکې هغه یو سړی هغه چې کم دی که نه د چاله پی راړل دکاندار له او دکاندار ته وي یاره بالکل خالص پی دله چې کمدن هغه راړم ښه دکاندار چې داسې هغه لوښي اوچت که که نه نو پکې مایې ګرځېدو مې پکې ګرځېدو نو هغه دکاندار ورته وي دا دې کې دا مې د چېرته نه راغلی دی
ادي کې دا مې د چته نه راغلی دی وی یاره جی مې خو چې کمدنو په نهر کې اوبه څکلې وي وی دا مې به دقسې ژوندی تېر شوي ژوندی چې کمدنو هغه بس دی پیو ته راغلی دی او جی کم دی جی ومن ثمرات النخيل يغمي وجات د کجرو والعناب د انګورو تتخذونا چې جوړوي تاسو منه د دینا ثکرن اغه سبب د نشي ورزقا حسنا او رزق خستاب نو ثکرن علماء کرام ذکر کوي وي خلق به د کجورنا او د انګورو نه شراب جوړول غره شراب به جوړول ان فی ذلک بشک بدی مذکور کلات النشانه دی لقوم د پاره قوم یقینون چې عقل لري واوحى ربك حكمك ربصاب الى النخل دشات مچایتا ان اتخذي دا چنست من الجبال دغرنا بيوتا كورنا ومن الشجر او دوننا ومما ودعا يعرشون چتتنا جوړی دی ثم كلي باقرت من كل الثمرات دهر نوع دم وجاتو فسلوکی روانه شا سبل ربکی پلار درقل ذلولا پتا بیداری سراب یخرج رؤذ من بطونها دگیڑو ردینا شراب اسکاک مختلفون الوانو چه مختلف رنگون دی فی پدی که شفاء للناس شفاء دا خلق دا پارا نو مختلف رنگون دا شاتو خوا دا شاتو صحیح سچه کمدن حق تور بخن وینو سپکی زیڑ وینو سپکی سور وینو ٹھیک شوا خوگوره اکثر د کمدنو پکې د دې چینو د دې شربت پکې ځان له یو رنګي ښه اکثر د کمدن هغه پکې بس صرف د چینو دا شربت تر باندې سکي خالص ګبین چې کم پیور دی که نه هغې کې ګوره شفا ده ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو سړی رالی وی د الله حبیبه زما د ورور ته د خېټې تکلیف دی حضور ورته وی څه وکړه ګبین ورته ورکړه چې ګبین یې وله ورکړه بله ورځ بیا رالی وی د الله حبیبه څه فرق نه دی شوی څه فرق نه دی شوی حضور ورته بیا وی ګبین وله ورکړه هغه وله بیا ګبین ورکړه نو په درېیمه ورځ چې رالی حضور ته بیا وایي صیب څه فرق نه دی شوی حضور ورته بیا وی ګبین وله ورکړه نو چې په څلورمه ورځ باندې رالی که نه وی څنګه چل دی نو دې سړی ورته وایي صیب گزاره نه ده شوي نو حضور ورته وایي کذب بطن اخیک وصدق ربي زما رب رښتیا ویلي دي خو ستا ضرور دا چې کومه ګېډه ده نو وی دا دروغجنه ده ښه وی بیا وله ګبین ورکړه نو چې ګبین یې وله ورکړه که نه نو چې په پنځمه ورځ باندې رالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه زما ضرور د ګېډې هغه چې کوم تکلیف و که نه هغه الله ښه کړی دی ښه نو په ګبین کې ګورې شفا ده خو چې پیور ګبیني ښه او د دې ګبین خاصیات ګورې مختلف دي چې په اوبو کې سکی نو یخ دی او چې په پیو کې سکی ګرم دی ها جی انګور جوس کولی شی دي خو دې ته فوراً چې کوم نه د هغې استعمال پکار دی که په دې باندې بیا چې کوم نه هغه ټایم پې تېرېږي که نه نو بیا په دې کې د نشي هغه اثر راځي ښه بیا پکې چې کم نه هغه نور څه ته جوړېږي نو کوشش پکار دی چې فوري طور سره استعمالیږي نو ټیک ده او دی او کم دی جی ان فی ذلک بشک پدی مذکور کی لایات النشانی دی لقوم نفاذا قوم یتفکرون چې غور و فکر کی په قدرتونو د الله تعالی کی والله الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو لرا ثم یتوفاکم بیا به وفات کی تاسو لرا ومنکم بعض استاسو من داس خلق یردو چې واپس کول شي الی ارض العمر یا کمزور عمر تاب لکی لا یعلم د پاره دی چې نه پوهیږي بعد علم شیئا رسول پوهی نه پس سیز باندې ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار دی قدیر قدرت والده والله الله تعالی فضل بعضکم فضیلت درکړه بعض تعالی بعض په بعض نور باندې پر رزقی پر رزق کی ربط رکوع د مخ رکوع سره ښکار دی چې په مخ رکوع کې دلائل د توحید نو په دې رکوع کې ابطال د شرک ذکر کیږي ښا حجی فمن الذین پسر چا خلقتی فضلو چی غوروالی ورکڑی چر دیتا براد دی ورکون کی رزق رزق دی علا معاستا ملکت ایمانم چی مالکان ولاسون دی فهم پسوی دی فی پدی کی سوان برابر اللہ تعالی وی چی کمو خلقو تمنگ مال ورکڑی دی نو دغا خلق ځان سره دا خپل نوکران مساوی گنی نه غنی ځان سره هغه د خپل سپي سره برابر نه غني ښه مخکې راځو کې د کمنه په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شو چې څو نوکر د کمنه هغه بهر د موټر په ډیګۍ کې کینولو
او خپل سپی ځان سره مخکې په موټر کې فرنټ سیټ کې کینولی وکړه، فرنټ سیټ کې. نو مطلب دا چې هغه نوکر ګورې دی هغه خپل سپي سره هم نه برابروي بیا. نو الله تعالی وی عجیبه خلق کی وی ګوره مالداری در کول رزق در کول ما در کړی دی، چاله مې لږ ورکړی دی چاله مې ډېر ورکړی دی. نو چې په هغې کې تاسو ځان سره د انسانان مساوي نه ګڼئ نو دقه بېجانه څیز له تاسو زما مقام څنګه ورکوئ؟ ٹھیک شوه جی. افبنعمت الله فنعمت الله تعالی یجحدون انکار کوي دی شکر نو بسی. والله تعالی جعل لكم ګرځولی استاسو د پاره من انفسکم د نفسونو استاسو نه ازواجا بیبیانی وجعل لكم ګرځولی دی استاسو د پاره من ازواجکم دسا د بیبیانو استاسو نه بنینا ضامن وحضرتن او غلامان ورزقکم رزق درکوي تاسو ته من الطیبات د پاکیزونه افبالباطل په باطل باندې یؤمنون یقین کوونکي دي وبنعمت الله په نعمت الله تعالی هم یکفرون د انکار کوونکي دي ویعبدون بندګي کوي دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د هغه بوتانو لا یملک لهم چې اختیار لري د دې لپاره رزقا د رزق من السماوات د اسمانونو نه والارض د ځمکې نه شیئا اند سسید ولا یستطيعون او نه دی طاقت لري. فلا تضربوا ما بیانوي تاسو لله د پاره د الله تعالی الامثال مثالنا ان الله بشک الله تعالی چې علم پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي. ضرب الله بیانوي الله تعالی یو مثال تاسو ته لنفي شرک د پاره د نفي د شرک. مثلا یو مثال عبد مملوکا چې غلام مملوک وي دو لا يقدرو چې اختیار نه لا يقدرو چې قدرت نه لري علی شيء په یو چیز باندې ومن او هغه څوک رزقنا او چې رزق ورکړی موږ ته منا د جانب خپلنا رزقا حسن رزق پراحه فهو ينفق پس دې خرج کوونکی منه ردینا سرا په پټه وجهرا او په ښکاره. هل یستوون یا برابر دي دا دواړه ستاسو په نظر کې؟ نو غلام او آزاد خلق برابر نه ګڼي. الحمدلله تمام تعریفونه الله تعالی لره دي بل اکثرهم بلکې اکثر د دې نه لا علمون نه پوهېږي په وحدانیت تباري تعالی. وضرب الله بیانوي الله تعالی مثلا یو مثال ورجلین د دوو کسانو احدهما یو د دې دواړو ابکمو چې سوي ګونګې وي لا یقدرو قدرت نه لري علی شیء په وینا د یو څیز باندې وهو کل دی تاوان وي بوج وي علی مولا او په مال خپل باندې اینما یوجهه کم طرف ته چې مخامخ کیږي دی لا یاتی بخیر ناتل نه کوي په خیر سره. هل یستوي یا برابر دی هو دی ومن اوها څوک امر چې حکم کوي بالعدل په انصاف سره وهو وي دی علی صراط مستقیم په لاره برابر باندې. نو مطلب دا دی چې دا بوت دا الله تعالی د ذات سره مساوي نه دی. دا بوت چې کوم دی ستا نه اوري نه دله جواب درکوي نه دله څه کولی شي او د دې په مقابله کې الله ستا د خولې نه وتونکي هر یو لفظ اوري او د هغې به اجابت کوي. ولله د پاره د الله تعالی غیب السماوات علم د پټو څیزونو د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی. وما امر ساعت نه دی واقع کېدل د قیامت په قدرت الله تعالی کې الا مگر کلمح البصر په شان د رب سترګې دی او هو اقرب یا د دې نه زیات نږدې. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. والله تعالی اخرجکم روباسل تاسو لره من بطون امهاتکم د ګیړو د میندو ستاسو نه لا تعلمون نه پوهېږئ تاسو شیئا پس څیز باندې. الله تعالی وایي چې کله د ستا د پیدا کېدو اراده مې وکړه که نه نو په داسې حالت کې ته پیدا شوې چې نه دې خبرې کولی شوې نه دی د خوراک چل درته دله نه دله ادرېدل درتلل نه دی غور و فکر کولی شو ستا په دې بدن کې مې دا تمام قوتونه پیدا کړل ښه او داسې مې پیدا کړل که نه چې بیا دقه تمام قوتونه مې ستا په دې بدن کې حد د کمال ته ورسول. لکه انسان چې پیدا شي دی د هېڅ ني دله بس صرف یو چل وردي هغه د انسان له جړه بس دی که اوږې شي نو د دې اظهار په څه سره کوي په جړه سره کوي. که ګرمي وله وشي په جړه سره کوي که تکلیف وي ورته په جړه سره کوي. بس د خپل اظهار چې دی کم کوي نو هغه صرف یو جړی نور د هېڅ نشي کولی ښه ٹھیک شوه. نو بیا د هغې نه الله تعالی راوچت کي که نه نو په دې ژبه کې وله قوت پیدا کي په دې سترګو کې وله قوت پیدا کي په دې غوږونو کې وله قوت پیدا کي په دې غاښونو کې په دې لاسونو کې په دې خپو کې د بدن په هر یو اندام کې وله الله قوت پیدا کي ښه.
وجعل غرضولی دی لکم ساسو دا پارا سمع قوت اوریدو والابصار قوت تلیدو والافئرت اورلونا لعلکم تشکرون دی دا پارا چی تاسو شکر باسی دا نعمتونو دا اللہ تعالی. علم یرو ویا نگوری دی الطیری دی مارغانو تاب مسخرات چسوی تابیداری وی اویزان دی وی فی جو السماء پوست آسمان کی ما یمسکوهن ندی ساری کڑی دی ردلا غور دی دور الا اللہ مگر دغی اللہ تعالی. ان فی ذالک بیشک بدی مشکور کی لآیات نشانی دی قوم دا پار دا قوم یومنون چی یقین ساتی پا قدرتون دا اللہ تعالی. واللہ اللہ تعالی جعل لکم گرد ولی دستاسو دا پارا من بیوتکم دا کونون استاسونا سکرن اغا سبب دا آرام دکا انسان چی که بہر دے پا محل کی پروت وی کنا نو دل آرام نرازی خو چی کل دے خپل جونگڑی تراشی کنا نو که دے یو زڑا جونگڑی نو پاگی کی دتا سکون میراوی جی خجیب. وجعل لکم گردولی نستاسو دا پارا من جلود الانعام دا سرمنو دا چار پایانونا بیوتن کورونا تستخفونها چی پتوی تاسو زانونا پدی کی یوم زعنکم پورز دا سفر ستاسو مطلب تنا خیمی و یوم اقامتکم پورز دا اقامت ستاسو ومن اصوافها او دو وڑی دا دینا و اوبارها و دا پشم دا دینا و اشعارها دا وخطو دا دینا اثاثا سامان اساسا اسباب و متاعا سامان الہین انتر وقت مقرر پوری. واللہ اللہ تعالی چی دی جعل لکم پیدا کرے دستاسو دا پارا مما دا آسنا خلقا چی پیدا کرے ظلال السوری وجعل لکم گردولی دستاسو دا پارا من الجبال پقرونو کی اکنانا سو غارونا وجعل لکم گردولی دستاسو دا پارا سرابیلا کپڑی تقیکم چی بچ کی تاسو لرها الحر دا سنا دا گرمینا وسرابیلا کپڑی تقیکم چی بچ کی تاسو لرباسکم پا وقت دا جنگ کی مطلب تنزغری دیخوا کذالکم دکرنگی یتم نعمتو دا چی پورا کی نعمت پلالیکم پتاسو بندی لعلکم تسلمون دا دی دا پارا چی تاسو کئی تابیداریو کئی دا دی اللہ تعالی. فین تولو پس کچر تمقوارو تاسو ارادو کتاسو فینما پس بیشک خبر دا علیک البلاغو پتا بند رسول دا احکاماتو دی المبین اخکارستا پس صرف دا اللہ احکامات رسول لی. یعرفونا پی جنی دی نعمت اللہ نعمتون دا اللہ تعالی پخپل بدن کی ثم ینکرونها بیا انکار کی دینا سکی فیقولون بشفاعت آلہتنا چی دی وی دا چی سمونگ سرکیگی نو دا زمونگ دی معبودانو اغا سپارشتے دی دا اغی عبادت سمرد خوا واکثرهم واکثر دینا کافرون کفر کون کی دی ساترون الحق بعد العلم ویوما پاورت باندینا باسو چی رو بباسو منگا من کل امت دار امتنا شہیدن یو گواب ثم بیا لا یؤذنو اجازت پونکلیشی للذین خلقتا کفرو چی کافرن شوی دی ولا هم یستعتبون و نبذی فریاد واوری دیشی نو ربط رکو دا مخی رکو سر اخکار دی چی پا مخی رکو کی دلائل دا توحید او ابطال دا شرک ذکر شو نو پدی کی وعید دا کفارو او دا اغید انجام تذکر کی گی خواب وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَرْكَلَ چُوِنِيَا خَلَقْ ظَلَمُوا چِ ظالمان دی العذاب عذاب فلا يخفف پسپک پنکلیشی عنهم ددینا ولا هم ينذرون ونبدی تمولت ورکلیشی صد پارا للتوبت چی دی توبو باسی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَرْكَلَ چُوِنِيَا خَلَقْ أَشْرَكُوا چی مشرکان دی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَرْكَلَ چُوِنِيَا خَلَقْ أَشْرَكُوا چی مشرکان دی شرکاهم اغخپلو بوتانو لرا قالون وائی بدی ربنا اے رب دمونگا ہاولائی دا چیری شرکاونا شریکان زمونگا دی الذین آغا کننا چو مونگا ندعو عبادت کون کی من دونی کامک نسواستانا نو فعلقو الیہم القولا فعلقو نواپس پکی دا معبودان الیہم القولا دی تجواب انکم چی بے شک تاسو لکاذبون دروغ وین کی چی تاس مونگتس پترا چی تاسو زمونگ عبادت کرے دے لی بسراحتن دی عبادت نے انکارو کی خواہ ذکر گھٹی تس پترا کما تسوک سجدہ کئی کما تسوک ولار دی کما تسوک دعا کئی حقی تس پتہ لگی. اللہ تعالیٰ وی دکا دا دی چی دا کمو خلقو دا سکیچی زو بوتانی جوڑ کری دی کنا نو اگا خلق پا دی عبادت دا بالکل صراحتا انکارو کی خواہ. وَأَلْقَوْ پیش پشیر اللہ تعالیٰ تیوم ایدن پدا غورت السلام سو
صلحا پنفی د شرک سرا وضل عنهم رک پشد دینا ما اغسکانو چیو دی یفترون دروغ تڑون کی الذین خلق کفرو چی کافران شوی دی وصدو من قیزانون اقبل عن سبیل اللہ دلال دا اللہ تعالینا زدناهم زیاد پکمونگ دی لر عذابن عذاب فوق العذاب پورت دا عذابنا بما پسبب دا اغی سرکانو چیو دی یفسدون پساد کون کسی تلبے کو چی دغا دین کفری اختیار کو پا مقابلہ دا دین حق کی وَيَوْمَا فَأَوْرَدْ بَانْدِينَ بَاسُو چی پیدا بکمونگا فی کل امت پہر یو جم امت کی شہیدن یو گواب علیہم پدیمان من انفسهم دا نفسونو دا دینا چی ستل بکی دا دی دا اعضاء دا دی دا اندامون پدی بندی گوئی کی خوا وجئنا را تلو کمونگا بکا پتا سرا شہیدن گوئی کون کی علا اولائی پدخ کی قومونو بندی ونزلنا علیک الكتاب نازل کردم پتا بند کتاب تبیانا واضح بیانا ان کی ضروریات دین لرا لکل شئین پار داری و چیز وہدن ہدایت تے ورحمتنا ورحمت تے وبشرا خوش خبری ورکا ان کے دے للمسلمین پار دا خلق چی تابداری کا ان کی وی دا حکم دا اللہ تعالی ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامرو حکم کئی بالعدل پا انصاف سرا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر دا دے چی پا مخ کی رکو کی دلائل دا توحید ذکر دا بعث بعد الموت او انکار دا دی کفارو چی اغا ضلالت دا اغی تذکر وشوا نو پدی رکو کی بیان دا اسباب دا پلاح او دا اسباب دا نجات ذکر کی گی چی انسان با پا آخرت کی کامیابی سنگ مومی آخرت کی دا کامیابی دا پار دل کم اسباب اختیارول پکار دی دل سکول پکار دی اگا اسباب دلتا ذکر کی گی خواہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامرو حکم کئی بالعدل پہ انصاف سراب مطلب تنسدے بالاعتدال فی الاعتقاد والاعمال والاخلاق انصاف دا اعتدال نبکار اخلاقا والاحسانی او دسو دا احسان کول دا خلق سرا او دا خالق سرا کا احسان ستوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جبریل امین تپوس کئی مل احسان دا اللہ پیغمبر دا احسان سشے دے نو حضور علیہ السلام متوئی الاحسان ان تعبد اللہ کانکا ترا چی دا اللہ عبادت دا سہوکا کنا لکا چی تا اللہ وینی نو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ چارتا دمرا مرتبہ دینی کنا نو کم از کم پا دیزڑکی دارا والا چی فَإِنَّهُ يَرَاكَ دا اللہ ما وینی زما دا عبادت وینی زما دا دعا وینی زما دا رکوع زما دا سجدہ زما دا قیام زما دا تلاوت زما دا ذکر اسکار دا عرص اللہ وینی نو سمو خیال لے مزدور چی دا مالک پا مخ کی کار کئی کنا دے زان وجنی کنا وجنی دے زان وجنی خواہ چی دے تپتای چی مالک مقامق ولار دے کنا نو بس دے بالکل جو کمدن حق سب لکز مرے چی خواہ خو چی مالک نہیں کنا نو دا دیاری مار کل یوزائی کے ناستاو کل بلدائی کے ناستاو کل بلدائی کے ناستاو ٹھیک شوا نو مطلب دا دے چی دا اللہ عبادت دا سکوا چی تا اللہ وینی کم از کم کدانی نو بیا خدا وائے چی زمان اللہ ما وینی خجی نو دا تا احسان وجی خواہ نو مطلب دا دے چی احسان کوا دا خلق حقوق خلق لورکو او دا خالق حقو خالق لورکا بس تا احسان دے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتدا وَإِيتَاءِ وَرْكَوَلْ دَمَالْ ذِي الْقُرْبَى رشتدارانو تاب وَيَنْهَا مَنِكَوَلْ عَنِ الْفَحْشَاءِ دَنَارَوَاو كَارُنُنَا وَالْمُنْكَرِ يَوْدَ گُنَا دَكَارْنَا وَالْبَغْيَ يَوْدَ ظُلَمْنَا يَعِذُكُمْ نَسِيَتْ کی تاسو تپدی سیزنو سرا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دَدِي دَپارا چی تاسو نصیت واخلی وَأَوْفُوا پُورَوَالِهُ كَيْ بِعَادِ اللَّهِ فَوَادِدَ اللَّهِ تَعَالَى سراب اذا عاہدتم ارکل چواد کوي تاسو ولا تنقضوا الايمان مما توي قسمون اقبل بعد توكيدها رست دکلک قسمنا وقد پتاکیک سرا جعلتم الله غرض تاسو الله تعالی علیکم پتا سمنی کفیلا نگہبان ان الله بشک الله تعالی چریانم پوئیگی ما پاسبن تفعلون چتاسو کوي ولا تكونوا مکی تاسو کلتی پشانداغی زرانا نقضت عزلها چمات کړي وی خپل قسم من بعد قوت نسد قوتنا انکاسن پا کمزوری سراب تتخذونا چی جوڑوی تاسو
ایمانکم قسمون اخپل دخلن اغا ڈالونا بینکم پخپل ما بین کی ان تکونا دا چش امتن یوڑلا ہی اربا شک ان کی من امتن دبل ڈلنا انما بے شک خبر دادا یبلوکم اللہ دا چ امتحانو کی اللہ تعالیٰ پتا سمندی بی پدی سراب ولیبینن خام خازائری بلکم تاسوتا یوم القیامت دا قیامت پرز ما اغسو کنتم چوی تاسو فیہی پا حقانیت ددی کی تختلفون اختلاف کون کی ولو شاء اللہ کچرت اختل اللہ تعالیٰ لجعلکم خامخا گردول بیوتاسو لرا امتا واحدتا فیودین باندی ولیکن یضلو لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کی من اغا چارا یشاو چه اغواری اللہ تعالیٰ ویہدی ہدایت کی من یشاو چاہتا چه اغواری اللہ تعالیٰ ولا تسألن خامخا تپوس پکول شد تاسو دا قیامت پرز اما پبار داغا سکی کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی اللہ وی کمی غختے کنا نو دا طول خلق پمی پا دین اسلام باندی گرزولیو خو بیاد دے اسلام اگا اہمیت پا ختم شوی وقا دا یو چیز اہمیت الگ کار کیگی چی دا دی مد مقابل موجود بھی خواہ لکہ مثال منگ سخد شپی اہمیت ذکر دے چی دا دی پا مقابلہ کی رزدہ منگ ساخه دا خوگ اهمیت ذکر دے چی دا دی پا مقابلہ کی تریخ تے خواہ دا دی پا مقابلہ کی تریخ تے نو دا کسی دا ہر یو چیز دا اهمیت پتا دا دی دا مقابل نہ لگی نو کچھتا صرف مسلمان وے کنا نو دا مسلمان اگا اهمیت پا ختم شویو دا مسلمان اگا پرک پا ختم شویو دا مسلمان بندے چی دا اللہ کم احسانات تی اگا با ختم شویو خواہ یا با خلقو طول خلق پا بس عبادت گزارو نو طول خلق پا عبادت گزارو نو بیا دا جنت او دا جہنم دا دی پا مابین کی با فرق سنگا کی دو چی دا اللہ تعالیٰ نیکان خلق کم دی چی کم دا اللہ خوختی او کم نافرمانان دی غپا کی کم دی خواہ وَلَا تُسْأَلُنَّا خَامَخَا تَپوس پَکولی چِرتا سناب عَمَّا پَبَارَدْ آسَكِ كُنْتُمْ چِوِيتا سُتَعْمَلُونَ عَمَلُونَ کون کی چشبو من نقض العهد واليمین چی کمی وعدی موماتی کری دی کمو قسمون مومات کری دی نگوار قسم او وعدہ ردی خیال بساتو تتخذونا ولا تتخذوا من سیتا ایمانکم قسمون اقبل دخلا اغا سبب دفره بینکم پقبل ما بین کی پتذل قدمون پس ابخویگی قدمون استاسو بعد ثبوتها دخبل منزل مقصودنا وتذوق السوء تاسو ابسکی تاسو عذاب لرا بما پسبب داغی سرا صدتم چیڑی دلی تاسو عن سبیل اللہ دلال دا اللہ تعالینا ولکم ساسو دا پارا عذاب عظیم لوی عذاب دے پاکرت کی ولا تشتروا ما اخلی تاسو بعهد اللہ فما طول دوادی دا اللہ تعالی سرا سمنن قلیلا پیسی لگی انما بیسک آغسو عند اللہ چی پنیز دا اللہ تعالی دی ہوا خیر لکم دا غور جستاسو دا پارا ان کنتم کچرتی تاسو تعلمون علم لرن کی چی سدے ما فعلتم کچرت تاسو کوئی دی کنا نو ما فعلتم بذالکا بان الدنیا فانی والآخرت باقی چی دنیا پنا کی دن کی نو آخرت تا انعامات باقی دی خواب ما عندکم آس چریتا سراین پدو دا سدی پنا کی دن کی دی وما عند اللہ یا چی پنیز دا اللہ تعالی دی باقی پاتی کی دن کی دی ولنجزین الذین آدر دا چی بدلی بورکم غای خلقتا صبرو چی صبر کون کی دی اجرهم دا اجر دا دی بحسن ما کانو یعملون پا بہتر سرا چی دی عملون کون کیو من عمل صالحنا چاچی عملو کون دنے کئی من ذکرن کدا مذکر وی انسا یا مونسوی وهو مؤمن پدا سیال کی چی دے مومن پلنحینہو خام خاردق پورکم دیتا حیاتا طیبتا اغا پاکیزہ جون ولنجزینہم خامخا بدلی بورکم لیتا اجرہم دا اجر دی بی احسن پا بہتر سراب ما دا سکانو چیو دی عملو کون کی فیدا قرات القرآن پس ارکل چلولی تو قرآن مجید لراب پس تعید باللہ پس پنانی سپا اللہ تعالی سردسنا دا دپی دا شر دا وسوسی دا شیطان نا من الشیطان الرجیم دا شیطان نتلی شوینا انہو بے شک خبر دادا لیس لہو نشتر دی شیطان دا پارا سلطان سغلبا علی الذین پا خلق باندی آمنو چی مومنان دی وعلا ربهم و پخپل رب باندی توکلون بروسہ کون کی دی انما بے شک خبر دادا سلطان ہو غلبت دی شیطان علی الذین پا خلق باندی دا یتولونہو چی تابداری کی دی شیطان والذین خلقهم دی چی دی بھی پدی پسبب دی شیطان سر مشرکون شرک کون کی دی دا اللہ تعالی دا ذات سر
وَإِذَا پَاوَقْ کی بدلنا چی بدل کمونگ آیتن یو نشانی مکان آیتن پدائی دبل نشانی سرا واللہ اللہ تعالی علم پویگ بما پاسو ينزلو چی نادلی قالون وید انما بیشک خبر داد انت تچی مبترسی جوړون کې لکه علماء کرام ذکر کوي کنه دی بوي وی دا نسخ خو دلیل دسی د غلطی او د الله تعالی د ذات نه خو د غلطی امکان کې دی نشي د الله نه خو غلطی راتلی نشي وی چې ستا په دې کلام کې د نسخ دا خبر راځي کنه وی معلومیږي چې دا کلام تا د ځان نه جوړ کړی دی ځکه پکې غلطی راځي ښا نو الله تعالی د دې نسخ هغه حکمت دلته کې بیانوي ښا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزله نازل دی قرآن مجید لرا روح القدس یا روح پاک من ربک د جانب در افسانا د صد پارا لتربیت اهل كل عصر بما هو يصلح لهم د هغه زمانه د خلق د پارا چې کوم حکم د دې د پارسی فائدہ مند وي چې کوم حکم د دې د پارا زیات بهتر وي ښا ليثبت الله ٹھیک دی بالحق بحق سراب ليثبت الله الذين دا چه محکم ساتي الله تعالی خلق الرامون چه مؤمنان دی وهدن دا سدی وهدن دغه وحی چه کم دا ہدایت تے وبشرا خوشخبری ورکون که دل المسلمین دا پارا دا تابداری کون کو ولقد پتاکیک سراب نعلمو پی جنو منگا دی مشرکین لرا انہم چه بیشک دی یقولون وید انما چه بیشک آسو علمہو چه خودنا کی دی پیغمبر تا بشرون انسان دی سکی دی پیغمبر تا دا قرآن مجید سوک انسان دی بی اغوات خینو لسان الذي جبدائے کس یلحدونا چمیلکی گی لیہ دتا اعجمی دا خسدی عجمی زبان دے علماء ذکر کئی پدی یہودو کی یو سڑیو چی دا اغنم بشرو بشر اغا دا سیو چی اغا با خلق تا دا دی اطراف دا عالم دا دروغ دا قیسی بے ورتکو لکا لکا اوسم بعضی مشران لگیئی دی اخپلو کچارانو تا دا قیسی بیسی کئی سوک وطا جے کمدن دا بارامی گور شادا دا قیسی کئی سوک وطا جے کمدن حقا دا بدری جمالی شاداد گئی قیسی کئی ٹھیک شو او دا قیسی دا گویر تخیلاتی حقیقت سره ضروری نه ده چې دا د حقیقي واقعیت وي ښه نو دقسې دی بشر به م خلقو ته دغه تخیلاتي قیسې به یې کولې ښه نو خلقو کې مشهور نو د مشرکین د مکو به وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وي دغه سړی راځي او دغه قیسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ښیي او دی بیا موږ ته وایي چې ما ته د الله د طرف نه وحي کېږي الله د دې خبرې جواب دلته ورکوي ښه ٹھیک شوه جی یلحدونا چمیلکی گی لیہ دتا عجمی زبان والا دے وہذا دا چی دا لسان زبان دے عربی مبین عربی اخکاراب ان الذین بشکا خلق لا یؤمنونا چی مان نراڑی دے بآیات اللہ فیتون دا اللہ تعالی لا یهدیهم اللہ ہدایت پونکی دیتا اللہ تعالی ولہم دی دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک تے انما بیشک خبر دادا یفتر الکذب الذین ترون کی دروغوا خلقتی لا یمینون چیمان نراڑی بی آیات اللہ پیتون دا اللہ تعالی واولائکم دق خلقم الکاذبون دی دروغ جندی من کفرا چاچ کفر کو باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی باندی من بعد ایمانی رستو دراؤڑلو دی ایمان ناب الا مگر من اغسوک اکرها چی زبردستی اکڑے شوپد باندی وقلبه اوزلد مطمئن مضبوط وی بالایمانی پا ایمان سراب نو علماء کرام ذکر کئی دلتنا اکراح علی الکفر والا مسئلہ ذکر کی گی یو سلے دے کہ اغا کفار پلاس پاندی ورغلے او دتا وی گورے کلمہ دا کفر اوایا دے اسلام نا انکارو کا گنی وجنو دی او د یقین دای چې ګینی ک کلمه د کفر مې اونوي کنه نو دای ما پریک دینه وجدي وي نو کچته دو صرف د خپل ځان د بچکولو د پاره په زبان باندې د دای د خوشالولو د پاره د کلمه د کفر اووي نو د کافر کیږي نه ٹھیک شو خو کچرته یو سړی قلبند دی خبره تصدیق وکړو لکه چنن په یورپی ممالکو کې اکثر زمونږ د مسلمانان څنګه کوي لڑسی کنا نو التکی مستقل افیڈیویٹ وتولی کی اسٹام وتولی کی او پا آغا دائی پاقی بندے دسخطو کی چیز سیم زجی کمدن حقا عیسائیم زجی کمدن حقا یہودیم ز شیعیم زجی کمدن حقا قادیانیم ز پلانکیم نو دے استاوزو مطلب چی دے صراحتا دسلنے برتا دسخطو کو او بیا د اغی اغا مذہبی نشانونه خلقو چې کمدن ډیرو پغاړو باندې ګرځي ښا
نو ګوره دغه سړی مرتد دی او د مرتد په اسلام کې هیڅ ځای نشته. ګوره ښه سزای قتل د دغه سړي دپاره که چېرته اسلامي قانون وي که نه نو دغه سړي دپاره په اسلامي مملکت کې د اوسېدو هېڅ گنجایش نشته. ښه کوم دی جی وقلبه رد مطمئن بالایمان کلک وی په ایمان باندې ولکن من شرح لیکن اسوک چې کولاو شي بالکفر په کفر باندې صدرن سینه دو پالیهم پس پد باندې عذاب من الله غصد الله تعالی عذاب ولهم د دې لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی. ذالک دا عذاب بینم په سبب د دې سره استحب الحیات الدنیا چې غوړه کړې د ژوند د دنیا لره علی الاخرته په بدله د آخرت کې وان الله چې بشک الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. اولئک الذین لا خلقت تبع الله چې مور لګول دی الله تعالی علی قلوبهم پړونو د دې باندې وسمعهم او په وګونو د دې باندې او ابصارهم په سترګو د دې باندې واولئک هم دک خلقهم الغافلون هم دینا خبر دی د حقنا لا جرم شک نشته انهم چې بشک دی په آخرت په آخرت کې هم الخاسرون هم دی تاوانیان دي. ثم بین ربک بشک ربستا للذین پردا خلق هاجروا چې هجرت وکړو من بعد ما فتنوا رستو ردین چې دی باندې شو فتنه کې واقع شو ثم جاهدوا بیا جهادو کې دی رستو د هجرتنا وصبروا صبر کوونکي دی په تکلیفونو باندې ان ربک بشک ربستا چې دی من بعدها رستو ردین لغفور بخون کې رحیم رحم کوونکی دی. بس کوي جی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا. الله دې قرآن مجید دا دوره تفسیر چې مونږ کوم شروع کړی دی الله په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته رسول کا. الہ العالمین مونږ ټولو ته صحت عافیت او استقامت را نصیب کا. الله مونږ ته د خپل پوهې نه پوهه راکا. الله مونږ ته د خپل علم نه علم راکا. الله مونږ ته خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا. د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظ او په معانیو کې زمونږ نه څه قسم له کمې غلطي کوتاهي راغلي الله مونږ ته معاف کا. الله مونږ ته خپل رضا راکا. الله زمونږ هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا. الله مونږ د ریا نه وساته. الله مونږ د نام او د نمود او د ښودنې نه وساته. الہ العالمین زمونږ هر یو عمل کې خپل رضا مقصود وګرځو. الہ العالمین مونږ ټولو ته د خپل در نه حلال روزي پراخه راکا. الله مونږ د حرامو نه وساته. الله د رمضان المبارک مبارکې ګړۍ دي الله په دې اوقاتو کې خط دعاګانې قبلې. الله مونږ ټول چې دلته کې ناست یو الله مونږ ټول په خپلو ګناهونو باندې الله تا ته د زړه نه توبه وباسو. الله زمونږ د ټولو دا توبه قبوله کا. الله مونږ ټول معاف کا. الله مونږ ټول معاف کا. الله زمونږ د ټولو د معافۍ د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. رب کریم مونږ د مخلوق په مخ کې د شرمنده کېدو او د ملامته کېدو نه وساته. الله مونږ د مخلوق په مخ کې د مخلوق په سترګو کې د راغورځېدو نه وساته. الہ العالمین چې کوم خلق زمونږ د راغورځولو کوشش کوي زمونږ دشمنان دي مونږ ته نقصان را رسول غواړي الله ته زمونږ حفاظت وکا. الله ته دغه خلقو ته هدایت وکا. الله زمونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه حفاظت وکا. الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارونو حفاظت وکا. الله مونږ ته خپل رضا راکا. الله مونږ ته د خپل رضا کارونه آسان کا. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله څومره مسلمانان چې په بیمارو کې څه قسم له مرضونو کې مبتلا دي الله د خپل کور د کوی اوبه ورله دارو کا. الله د خپل خولې لاړې ورله شفا کا. الله څومره مسلمانان بے اولاد دي الله ټولو ته دیندار اولاد ورکا. الله دا چې کوم بے اولاد جوړی دي الله د خلقو د پیغورونو نه اخلاص کا. الله د خلقو د رټلو د سپک نظرونو اخلاص کا. الله غیږي ولا ډکی کا. الله دیندار اولاد وته ورکا. الله به روزګار او خپل د عزت روزګارونه ورکا. الله چاته د روزګار او کاروبار ورکړي دي الله په دې روزګارونو او کاروبارونو کې ورته ترقی او برکت نصیب کا. الله د چا کورونه نشته الله کورونه وته ورکا. الله د چا په کورونو کې به اتفاقی دي الله په کورونو کې ولا اتفاق او ورولي محبت او قوت قائم کا. الله د مسلمانانو ټول پریشانی ختم کا. الله ټول قرضې بل د غیب نه ادا کا. الله ستا خزانه ډکی دي الله سکمه پکې ناراضي. الله مسلمان د قرض د بوج نه خلاص کا. الله د مسلمانانو څومره ضرورتونه چي دي
الله ټول تا ته معلوم دي. الله تی په پورا کولو باندې قادر ای. الله ته خود کافرو ضرورتم پورا کې. الله مسلمان خو تا یو مني. الله یقین امداد چې مشکل کوشام تی حاجت روام تی ضرورتونه هم ولته پورا کې. الله مسلمان د خپل در نه علاوه د بل چا نه غوښتون کې ما جوړو. الله ټول ضرورتونه ول د خپل لا متناهي غیب خزانو نه پورا کا. الله تعالی سمرم د امت مسلمه مسافر دي د ټولو حفاظت وکا. الله په کوم مقصدونه چې د دنیا هر سمت ته سفرونه کړی دي باقي تمام مقصدونو کې کامیاب کا. الله مونږ ټول ته د حرمین شریفینو مقبول حاضری بیا نصیب کا. الله کم حضرات چې حرمین شریفینو ته د ورتلو خواهشمند دي الله اسباب سره نشته. الله هغه سره خو اسباب نشته. الله تاسو سره خو اسباب شته. الله ستا خزانه ډکی دي. الله تعالی څوک تپوس کول والا نشتا. الله د کې تمام خلقو د پاره د غیب نه تنظیم برابر کا. الله د حرمین شریفینو مقبول حاضری مونږ ته نصیب کا. الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنو کا. الله د تمام قبرونو د نور نه ډک کا. الہ العالمین دی مجلس کې ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکو چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله د دنیا او د آخرت خوشحالي و تورکا. الله تعالی د دنیا او د آخرت په هر امتحان کې کامیاب کا. الله د انبیاء د شهدا او د صدیقین د صالحین گاوند ورته په جنت کې نصیب کا. الله زمونږ د ټول جولې د خیر نه ډکه کا. الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا. الله زمونږ د ملک او د وطن حفاظت وکا. الله زمونږ د ملک ته سرحدات او حفاظت وکا. الله د مسلمانانو آپس کې اتفاق او اتحاد پیدا کا. الہ العالمین د مسلمانانو د مال او د جان او د عزت حفاظت وکا. الله زمونږ د ټول د دعاګانې قبول منظور کا. الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل تو رسول کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.